بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې بخونکي مهربانه دی. قدمونو کتونکو نن موجود یم په تفصیل ډول کې قابل احترام جناب مفتی نعمان صاحب سره. کتونکو تاسو ته پته ده چې په سوشل میډیا باندې بار بار د یوه ډېره زیاته خبره چلیږي چې د کومو ماشومانو سره انتهایی تشدد ظلم روان ده، چې خبرېږي هلته ماشومې سره ظلم وشو، چې خبرېږي دلته ماشوم سره زوتیا وشو. موږ به وایو چې د خپلې وړې علاقې ته تابع ملي ورسېده، د سیټر په سرخیلو کې دا کومه مدیحه بچی وه هغې سره وشوه. نو یو قوم یوه فیصله کړې وه د څو ورځې مخکې چې د هفتې په ورځ به موږ ډولو بجونو سره روزو، سره خاپارې به موږ سره وي، دې کور چې کوم دا به موږ ړنګوو که نه. نو په هغې باندې مفتي صاحب ډېر خسته ډېر خوش بیان یې وکړو، ډېرو خلکو ته ماشاءالله هغه ورسېدو. نو موري صاحب ته نن روغلی حالانکې د مصروفیات هم ډېر دي، خو دا مو خپله ضروري وګڼله، خپله ذمهواره مې وګڼله چې راځه مفتي صاحب سره کښېنه، په دې باندې تاسو ته یې ور ونه وچوئ چې څومره خلک دا ویډیو ګوري. تاسې کوشش وکړئ چې دا ویډیو تاسې دومره شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ورسي، چې کله تو کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو بیا ته مسلمان شوي. مسلمان سره شان دا ده چې هغه د کور مجید د الله او د الله په حکمونو باندې عمل وکړي، دا د هر مسلمان شان ده. نو روغلی مفتي صاحب ته مفتي صاحب دې حوالې سره تاسو ته یو بریفینګ در کړي چې دلته کومه سزا ورکول پکار دي او د دې نه علاوه د سره دا زوتیا کول پکار دي، دا کور چې کوم روان ده دا به څنګه ختمیږي دا کور، او د دې نه علاوه مولوي صاحب سره خامخا تاسو د خبرې واورئ، تاسو ته به انشاءالله په هغې باندې الرحمن الرحیم. اول خو نصیر بھائی موږ تاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوو د حقایق نیوز والا، چې تاسو وخت باندې علاقې کې چې کوم حالات پیښیږي هغه ښایسته طریقې سره تاسو سروې کوئ او خلکو ته دا شی به تاسو رسوئ، خلکو کې شعور پیدا کوئ او عوامي بیداري پیدا کوئ. ډېره مننه تاسو. او دین آباد کې زه په دې خبرې باندې انتهایی چې د کومه واقعه شوې ده هغو والدینو ته دعاګانې کوم چې الله پاک د هغو ته صبر جمیل نصیب کړي او د کومه مو بچی شهید شوي ده الله پاک د هغې شهادت قبول کړي. الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. دا ټول مسلمانانو ته خطاب ده چې ای مسلمانانو تاسو پورا اسلام کې داخل شئ، د شیطان په قدمونو باندې مات شئ، دا تاسو لپاره لوی دښمن ده. اوس کې موجوده په دې دور کې چې کوم حالات پیښیږي دا ټول حالات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې پیدا شوي دي، تیر شوي دي. ایمو دپاره نمونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی ده، د صحابه کرامو زندگی ده. قرآن پاک ایمو دپاره مکمل ضابطه حیات ده او الله تعالی ایمو ته ټول خدای ده او لوی الله ده، هغه مو ته چې ایمو په مغه باندې ځو. موجودات د کوم ایمو پښتنو وروڼه یا قومي سطح باندې یا علاقې په سطح باندې یو تړون کوي، شریعت هغه هم قادر کوي، بالکل تړون وشي وي لکه کې دا به نه کوو دا به نه کوو کچو وکړو هغه سره به دا نه منع کېږي. یقینا دا یو بندش ده د برې او د بدۍ ختمولو دپاره، ډېره ښه خبره ده. او موږ اسلامي ریاست پاکستان کې اوسېږو، جمهوریه اسلامي پاکستان ده، اسلامي نوم باندې د پاکستان آزاد ده، ریاست شته ده، الحمدلله ذمهوار خلک شته دي. کله چې د مدیحه نامې والا کومه جلکۍ ده د دې قاتل اوس په موقع باندې حکومت ته میلو ده، هغه موږ ته وقتي طور باندې موږ دا وایو چې قاتل ده، ویلې څه حقیقت به هله پاتې لګي چې کله دا او عام طور باندې میډیا ته راشي هغه انټرویو وشي او والدین هغه سره ملاقات کول غواړي، ذهن څه ضروري ده څه ملاقات وکړي. ویلې شریعت د دې خبرې اجازت ورکوي او پاکستان آئین د دې اجازت ورکوي، ریاست د دې اجازت ورکوي، بالکل ملاقات ته پکار ده. هغه نه بعد والدین څه یل غواړي د دې په باره کې دا خبر مشهوره ده چې دا سړی ذهني ټیک نه ده، موږ سره کاغذونه شته دي، ریپورټ شته ډاکټر والا، بالکل مقاده ورکړلی شي که چېرته جرمداره ثابت شولو. اوس شریعت موږ د دغه یا ایها الذین آمنوا الله جل شانه سره کله کوم کو خبره مو ته کوي مو ته الله ور خبره منل پکور دی نه. کتب علیکم القصاص فی القتل، تاسو د پاره قصاص او قتل کې قصاص فرض کړه شو ده، الله په کې ولیار مو تر بسلی ده. الحر بالحر د دې شان نزول کتابونو د سی بیان کړه تفسیر ابن کثیر. هغه زمانه کې دوا فریقینو دوا
قبیلې وي خپل منځ کې جنگ وشولو هغه کې مړي زیات وشولو اسلام چونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو راغله دنیا ته کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت وشولو پیغمبري ته ملو شولا دغه خلکو هم اسلام وروړلو ایو فریق څوک لک زوراوار واغه دا خبره ونی ولا ایمو څوک سړای مرد غلام ایتو سب مو ازوت سړای وبني مړو یا ایمو خزه کوم مړه دی په مقابله کې ایمو ته سړی مړو اسلام په دې باندې رد وکړ نه ایتو سړای څوک سړی مړ کړي مغه سړای بمړيږي ایتو خزه څوک می خزه مړ کړي مغه خزه بمړيږي مطلب دا چې چوک مړ کړي بدل به مغه خسر شي قصاص اصل کې یې شي ممثلت ته ممثلت برابرولي دی شي چې 14 سره زیاته کړه مغور زیاته مغه سره وکړه مغه نه بدل اوخلا نو زه دا چې د مدیه کیس کې کچې ته د الیاس نمی ولا ورکه شریک وي یقینا ثابت شور بني د دې د پنځوي کې ریاست خپل کور دا ویلي ریاست موجوده کنه نو ریاست نه تجاوز نه دی کول پکور د کوم سیوا فیصله کړی دا قوم مو ته بالکل ساستر باندې مو ته قبول دا قوم مو دی بر قدردان د قدرمان دا مشرون دي هغه یو سوچ لري خو خپل سوچ مطابق سوچ لري اسلام دایره نه بار دي نه اسلام دایره کې دغه بالکل اندغه جذبات سره چک شي مهم قدر کو موست ویلکم بوته مو سرای مو سپورټ کو چونکی اوس کې دا ورکا ریاست ته حواله شو دا حکومت ته حواله شو دا نو زغپل داین سره حکومت ته دی کروي کې پرېږدول شي حکومت به ان شاء الله بهترین طریقې سره صاحب شرم پیدا ونشي بغاوت هم پیدا ونشي چې ته به تکلیف امور کې ونه رسیږي مولوی صاحب ډیر ګورو دا په سوشل میډیا باندې بار دا خبر ویل کیږي د دې وتلغه واجب سوال دا کسی خو مخکې نه ځي چې اسرائیل به داسې نو کی چې کافر دی مونږ نه دین علاوه په نور ملکونو دا شای نه صرف دا واحد د پاکستان دا چې دا شای په دې زو چلو شو دا نه خلک قسم فکر دي زون نه کې داسې وکای او وکای ګولي پر وټاړه داسې وکای لا نو چې آیا شرط دي تکمه اساس مقرره کړی داسې سړي دی پره من خبر خجی نصیر بھائی دا غدا کنه سو دن حالات کوم پیدا کیږي واقعیت پیدا کیږي هغه ټول هغه خبره دي دا اسلام نه مو ته سوریا ولا دا دین نه خبره یو کنه کچې د مو دین نه اسلام نه خبر وا نو مو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې تاسو څنګه روان یغه بنیم خپل مالګي او چې په زنور باندې پوس نه روان ویني سو ودرې دل به زنور باندې کینه ما ته سکو زر کو شویل زنور ملي ته تکلیف راسي نو دا نن څه کوم حالات پیښ کنه دا واچ دا غدا سمو خپل ابا او اجداد لکه اکثر خبر دا کیږي چې مو ته پلور دا خبر پریکیا مو ته نکه دا خبر پریکیا مو خپل پلور ولا مذهب څنګه پریدو نکه خبر به څنګه پریدو دا خو شعیب علیه السلام ځکه خپل قوم ته لڅو سر منځونه کې نو کوم ته لڅو ته مو هغه خبره کوي چې مو پلور نکه مو نه کړي ته مو خپل پلور نکه مذهب نه لای نو دا نو سنت اندی واجنه پیدا کی او دغه خبره دا چې زب دا خبره ډیره زور سره وکم چې د رسول الله علمي څخه پیدا شوی دا او دا کوم جنسي زیاتی کیږي دا واقعیت پیدا کیږي نه د دې ټول واقعیت یعنی واجب ډیره کې درشي خمن واجه هغه سوشل میډیا دا مین واجه الکترونیک میډیا شولا دا پاکستان کې بهوده ډرامې شولې پاکستان کې بهوده فلمونه شولو دا نور خلکو کور دا کنه مو په کور او باندې باندې چې جایداد پاکستان کې دا واقعیت کیږي تاسو ګوره پاکستان کې کوم چینل باندې دا ډرامې جوړیږي یا مثال فلمونه جوړیږي نغه کې مو بچی ته غلط سبق وکول شي نه بچای دا وګوري هغه دا واقعیت وکي او هغه واقعیتو خلاف په ډرامو کې مغه خلاف څه اقدام کړی نیمو خلک هغه وجونه خپل کی اسلام مونږ ګورو علماء ته مونږ ویڅو مدارس ته مونږ ویڅو نیکو خلکو ته مونږ ویڅو اندا واجه د سبه مو په غلطو لارو باندې روان شي قدرمن کوتونکو داو قابل احترام مفتی نعمان صاحب وخت تر وخت سره به ان شاء الله سره مو پروګرامونه هم ورته ان شاء الله العزیز او دین علاوه زب سره دمر پر وایي چې مو غر چیو کنه د دومره د توې طرف ترونه خاص کر څومره مسلمان دي کنه کافر خاصی چې بس موږ کو نه الله مونږ نه د الله رسول مونږ خو جهالت کې پروت دي تر اوسه پوری کنه خو چې کله مو دا دعا چې مو مسلمان یو د الله د الله رسول طریقې مونږ په دغه عمل کول ضروری دي نن سبا زړه ځوان ګورم چې کله په جمعات کې خبره چولې شي یو حدیث روخي مولوی سی بیا یو تبلیغي لګیا شي حدیث روخي نو په مجمع کې تقریبا جامع کې 50-60 کسان ویلوړ وي 50-60 کسان کې 2 یا 3 کسان پوتې شي چې حدیث ته نور ټول وسی نو چې ته حدیث ته نه کې ته خبرېږي کله یو نه مسله ته روشي ته پاته نه معلومات نه وي موږ ډېر کسان په شک شوق کې دار منځونو په شک شوق کې د دین مو چلو کړل الله کو مولوی صاحب سره کېنا ته بوسو کوي ونی خبر ولما کېدام سره زره ته قسم خورم چې چا چې جذبات نه کور خوسته خپل مسله استعمال کړي نو هغه ورسته به ډېر شمون شوی دي ګوره د کورمجی چې کوم دایمه دی پر چې کومه دا طریقه کار کورمجی طریقه چې چا هم استعمال کړل یار چا هم استعمال په دلای باندې چا مال هم کو دي رزلټ په صحیح روزي او کشر نه دي د کفار او سچره دي پزره کې وي د غصه دي خپل ترتیب باد دي نو ته به طرف ته نو به خپل بچای ته موبایل کوشش دا وکای چې خپل بچای د موبایل اوخلای ویلي چې هغه تونه په کمبالي ته نو زیرو جنا هر یو نمونه شای ګوري هغه موبایل هغه ته پروت یوټیوب کې کتر شي د سینور څومره اپشن دیو کې دا حرم نه شای کتر شي نو بچای باندې نظیر وسوتای بچی سکول ته سیغه نظیر وسوتای بچا چې مدرسې ته په هم نظیر وسوتای ګوره ته زما رادو مو چې کله بچا مسترو بس استاد ته پیجو استاد په شکور پېښه
ګوره اوس ته چې کله تو بچا اوس ته د پسې ته تپوس کوه کور ته وشي هغه دې پر خپل تپوسونه کوه هغه ته یو ټم ټیبل کې چې هغه سید د نبي علیه الصلوة والسلام په مرکو طریقو باندې روان شي دا دین چې کوم نه علماء کرام پسې نه لیکل شوی چې دا چې ته میراث کې ته پاتې شوی دا دین دی هر څه ذمہ وارو چې هغه مسلمان ده کچا د ذمہ وارو په نه شرط دې دنیا کوم وي باقي دنیا کوم وي ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ الله مبارک وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.